الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. دا سورة فجر شروع کو فجر سبا ته وایي. نو دا بالکل لومبنې آیت ته او لومبنې کلمه ده دا راواخیستی شو بطور نوم دې صورت ته کېښودی شو سوره فجر. او چونکې د دې نه فجر داسې عام فجر نه دی مراد، دا د اختر د ورځې فجر دی چې په دغه سحر باندې او په دغه ورځ باندې اهم عبادتونه او اهم مناسک حج ادا کیږي، نو په دې باندې الله تعالی قسم خوري. نو والفجر قسم می دی په سبا باندې، ولیال عشر او قسم می دی په شپو لسو باندې، او والشفع والوتر او قسم می دی په هر جف او په هر طاق باندې، او واللیل قسم می دی په شپه باندې اذا یسر کله چې دا شپه لاړه شي، یا قسم می دی په شپه کله چې دا شپه راشي. او دا قسم الله رب العزت په دې باندې خوري چې ستاسو بعث به خامخا کیږي او ستاسو سره ستاسو د اعمالو بدلې به خامخا تاسو ته ملاویږي. نو د فجر نه مراد سبا دی. دا ځان له خبره چې فجر صبح صادق هم دی او صبح کاذب هم دی، دا ځان له په کتابونو کې خلک ځای کوي. او لیالی د لیل جمع ده، شپې ته وایي او عشره لسو ته وایي. نو لشپو نه مراد لشپې د ذوالحجې دي. دا د بخاري حدیث دی چې دا داسې شپې او ورځې دي چې څومره شپې او ورځې د الله تعالی پیدا کړي دي د ټولو نه دا بهتري شپې دي. په دې کې عبادت ډېر اهم عبادتونه کیږي. او د شفع نه مراد جف دی، جف، او د وتر نه مراد طاق دی. نو معنا دا ده په هر جف او په هر طاق مې د قسمي، که دا جف او طاق په هر شی کې وي الله وی زما دې پې قسمي. او د لنډ مطلب دا دی چې زما دې په تمام مخلوق باندې قسمي، ځکه چې تمام مخلوق د جف او طاق نه بار نه دی. دا مخلوق به یا جف وي او یا به طاق. او دایم معنا ده چې وشفع قسم می دی په مخلوق باندې، والوتر او قسم می دی په الله باندې. الله په خپل ځان قسم خوري، ځکه چې الله وتر ويحب الوتر. او واللیل اذا یسر قسم می دی په شپه باندې اذا یسر کله چې دا شپه لاړه شي.
نو سیر تللو ته وایي فسیرو فی الارض ځئ په ځمکه کې لاړ شئ نو د شپې تلل او دایم معنا ده چې قسم مې دی په شپه کله چې دا شپه راشي نو معنا یې دا شوه چې د شپې په تلو په راتلو مې د قسمي د شپې په تلو او په راتلو مې د قسمي یو استاد د شاګرد ویلې تیر تاریخ کې یہ مدارک لیکلي جی دایی په دې یسرې کې څنګه غورځېدلې ده دا یسري دی سرا یسري دا ناقص یایي دی سرا یسري نایي ته څه شوه نو هغه ویل چې دا خو داسې اسانه خبره نه ده ته به یو کال به خدمت کې او د کال خدمت نه وروسته به زه به تا ته د دې وجه ویم پوهېږې په دې باندې نو هغه غریب یو کال خدمت وکړو تاسو یوه ګنټه وکړئ نو بیا څنګه چلي دلته دا لار د څو ورځو نه زه راکوم دا راکوي نو بېګا هغه یو هلک لګیا و یا نور رانه وتښتېدل چې دومره سړی بېکاره شي که نه دا علم به چا پورې څه ونښلي دا مدارک لیکلي دي یو کال خدمت هغه هلک وکړو نو بیا ویل ښه جي نو ویل دا چیرې چې دا شپه ځینې دي کې دا خلک رواني نو څنګه چې دا معنا د دې بدله شوې داسې دا لفظ بدل شوی نقطې هم ورته دا ویلې ده چې د یې د حذف دپاره دا وجه ده پوهېږئ په دې خبره چې معنا یې مقلوب او بدله شوې ده نه لفظ هم بدل شه حالانکې دغه نقطه اړو ده نه خیال کې راغله خو خبره ما دا کوله تاسو ته چې واللیل اذا یسر قسم مې دي د شپې په تلو په راتلو باندې او بیا الله فرمایي هل فی ذالک آیشتره په قسم کې په دې اهمو اشیاء باندې چې الله په هغې قسم خوړ شرع په دې کې هل فی ذالک قسم آیشتره په دې مذکوراتو کې قسم لذي حجر د پاره د خاوند عقل یعنی شته په داسې خبرو باندې عقلمن خلک پوهېږي حجر عقل ته وایي حج جمرا ری کې معنا د منې ده او عقل هم سړی د ناکارو نه د بدو نه د بد عملو نه بد چلنو نه د بې پیدي ګرځېدلو نه سړی منع کوي دا واړه ولې بې پیدي ګرځي د دې عقل لا ناقص دی د دې عقل هغه مرتبې ته نه رسېدلی چې دی په دې پوه شي چې دا نیکۍ کار دی او زما د پیدې دی او دا د بدۍ کار دی دا زما د نقصان کار بلکې عام انسانان نن دې حد ته رسېدلي دي چې څوک د خپلې پیدې او د نقصان شی نه پېژني نو حجر عقل ته هم ویلی کېږي او د حجر بې شماره معناګانې دي اصحاب الحجر هغه وادي القرا کې اوس به راشي وادي القرا کې چې سمودو د اوسېدلو کوم ځای دی هغې ته هم حجر وایي او بیت الله شریف د کوټې نه چې کومه حصه کټ شوې ده او حتویم کعبه ورته وایي هغې ته هم حجر وایي او نور هم بې شماره معناګانې دي په عربۍ کې الم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد نګوري الم ترى ته نګوري د قرآن لستون کیا كيف فعل ربك سرنګ کار کړی او رب ستا په عاد قبیله باندې کم عاد ارم ذات العماد چې هغه عاد ارم دی عاد ارم دی او ذات العماد خاوندان د ستنو التي هغه قبیله د عاد لم یخلق مثلها فی البلاد چې نه دی پیدا شوی مثل د دې په ښارونو کې په قوت کې په غټوالي د بدن کې په جرأت او بادرۍ کې د دې قوم مثل نه دی پیدا شوی
دا حصہ اوس دا سعودي سره شامله ده او دا اصل کې د یمن علاقه ده او دا دیتا قرآن بل ځای کې سوره احقاف هم شته نو احقاف د شګو ډېره کوته وي دا یو ډېر لوی پټي دی یعنی په میلونو باندې په شلونو میلونه باندې دا یو پټی ده داسې او لوړه ده او د شګو ډېره کوي دي په دې باندې دا قوم په دې اوسېده په دې باندې او دا ډېر زورور قوم او دوی به دا خبره کوله من اشد منا قوه قرآن کې ذکر دی بل ځای زموږ نه به زیات طاقتمند څوک وي زموږ نه به زیات طاقتور څوک وي او دومره طاقتمنو چې یو سړی به لاړ د دوی او غر کې یو لوی کمر داسې به یې وخوځاو او بس به یې راښکاو په بل یې به راواړاو چې لسو کسانو به نه شو اوچت یو کس نو دوی پر خپل قوت او طاقت او غټوالي باندې ډېر لوی غاویره و نو چې کله ورته د الله پیغمبر راغی هود علیه السلام راغ او دعوت یې ورته پیش کو هغوی په غوږ کې چېرته لګېده قسمه قسم مکارۍ او چلونه او شرونه او فسادونه دا یې برپا کړه او خلاصه دا ده چې الله رب العزت په مخلوق کې یو کمزوری مخلوق چې هغې ته هوا وایي الله ویل دا ډېر لوی بدماشان دي زه یو خپل معمولی مخلوق په دې باندې ورپرېږدم چې پته یې ولګي نو سیلی او هوا او باد یې پرې راپرېښوده او د دې ځمکې او د اسمان په منځ کې اوچتول او راخلاصول به او لوی لوی تنستې پرتې وې قرآن وایي که اعجاز نخل منقعر که اعجاز نخل خاویه ته به وایې ګیندا دغه لوی لوی کجورې دي او د سټې نه ایستې شوي دي داسې پراته و بیا لا یرا الا مساکنهم هغه بدماشان په نظر نه راتله مګر د هغې آبادۍ به خلکو په نظر باندې راتللې قرآن بل ځای وایي نو دا الله تعالی ختم کړي دي ته نه ګوري په عادیانو الله څه کړي وو نو عاد ارم معنا دا ده عادي اوله او دا ارم د دوی په نیکونو کې چېرته په دې نوم باندې یو سړی تېر شوی او ذات العماد معنا دا ده خاوندان د ستنو دوی وجودونه ډېر لوی لوی او ډېر لوړ لوړو د دې وجې نه دوی آبادۍ هم ډېرې لوړې به سازولې نو ذات العماد دا معنا ده او دا معنا هم ده چې دوی به کومه تنبوان خښول نو د هغې هغه ستنې به پوره غټې غټې وي پوره اوږدې اوږدې به وي وثمود الذي جابوا الصخر بالواد او نه ګورې سمودیانو هغو ته چې کنیسته به ګټانو لره بالواد په وادي القرا کې وادي القرا د مدینې منورې نه چې تبوک ته ځي نو په دې منځ کې یو علاقه راځي هغې ته وادي القرا وایي دوی په وادي القرا کې اوسېدل او د دوی دې خاص ځای ته حجر وایي او دا دونه د استکار زامنو چې دوی تقریبا 1,100 ښارونه ساز کړي په وادي القرا کې او ډېر لویه پټۍ ده 1,100 ښارونه 1,100 مدینې دا دوی سازي کړي او دا ټولې د ګټو نه سازي کړي وي او سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه تفهیم القرآن کې د هغې د آبادو هغه نقشې هم ورکړي دي چې ته وګورې دا اوسني انجینران د هغوی شاګردان هم نه کېږي که دې بلا زامنو دا انجینري کوم ځای کې زده کړې وه دې وجې نه قرآن د هغې بل ځای کې پارحین ټکې لیکلی دی استکاران او ماهرانو
ناشنا آبادۍ دا چې تفهیم تاسو راوالی او دا دغه داسې وګورئ داسې چې دا کم قسم ته آبادۍ دې خلکو سازي کړی وي. اوس ور هغه انجینران خپله داسې که نه توره دغه کوي، تا خو په کتابونو کې ځان ستړی کړی 100 کاله اوستا کې او دا هغې چېرته کتاب ویلی د خپل سوچ او فکر نه هر څه کول داسې. نو ځکه وایي وثمود الذي او ثمود قبیله هغه جابو صخره چې کنیستل وې ګټو لره بلواد په وادي القرا کې جاب یجوبو په معنا د کټ کولو باندې د تللو باندې چې هغه متنبي دغه یو ځای کې وایي دا مقامات والا لجوب البلاد احب الی من المرتبه. لجوب البلاد په دې ښارونو کې چکرې وهل او ګرځېدل دا ماته ډېر زیات محبوب دي چې ماته خلک یو لوی عهده راکړي چې ته وزیر اعظم یا ته صدر مملکت یا ته ګورنر یې د دې نه وایي ماته دا ډېر لوی چې په دې ښارونو کې چکرې وه. جابوا الصخر بالواد او فرعون ذی الاوتاد نګوري فرعون ته چې او خاوند د میخونو خاوند. اوتاد د وتد جمع ده، وتد میخ ته وایي. د دې یو معنا دا ده چې د ده پوجونه ډېر زیات او چې پوجونه ډېري نو د هغې دپاره تنبوان ډېري او چې تنبوان ډېري نو د هغې دپاره رسۍ ډېري او چې رسۍ ډېري نو د هغې دپاره میخونه هغه د اوسپنې موږي دا نو دا کنایه ده د کثرت افواجو د فرعون نه چې فرعون کثیر الافواج. او دویمه معنا دا ده چې دا ډېر لوی ظالم و، میخونه احساس کړي 4 او چې چا بر د خدای نه منله نو په لاسونو په خپو به یې ولټکوال، په میدان کې به یې سملو، په یو لاس یو او په بل لاس بل او په یو اخ په بل او په بل اخ په بل 4 میخونه. او دا کار یې د خپلې بیبي حضرت آسیه سره هم کړی و چې کله هغه په موسی علیه السلام ایمان راوړو او د خدای نه انکار وکړو نو ده وله دا سزا ورکړې وه او یو لوی ګټ هم په هغې باندې د پاسه راغورځولی و. یعنې دومره لوی بدذاته او دومره لوی خطرناک انسان و فرعون ذی الاوتاد. نه ګورې ته فرعون خاوند میخونو ته او بیا دا د 3 واڼو سره لګېدلی دی. الذي اغا عادیان او سمودیان او فرعونیان الذي هغه 3 واڼه پریقا طغوا فی البلاد سرکشي کړې وه په ښارونو کې، پوره سرکشي، پوره بدماشي، پوره ظلم، پوره بے انصافی او پوره بربریت. فاکثروا فیها الفساد پس زیات کړی او د 3 واڼو پریقو په دې ښارونو کې فساد لره فساد برپا کړی او چې کله دوی انتها د ظلم ته ورسېدل او هغه د ډیل او هغه د مهلت زمانه ختمه شوه چې الله ظالم ته مهلت ورکوي. ان الله لیملی للظالم اذا اخذه لم یفلته فصب علیهم ربک صوت عذاب. پس راواړوله په دوی باندې پروردګار ستا هغه کوړه او هغه چمکی او هغه چابک د عذاب. الله د خپل عذاب په چابک باندې ووهل. نو په عادیانو باندې سیلی راوسته، په سمودیانو باندې د جبریل علیه السلام آواز صیحه وکړه، ساګانې ته وختې او فرعون په بحر قلزم کې سره د پوجونو نه ډوب کو. دا د الله هغه کوړه وه او دا د الله تعالی هغه دره وه چې هغې پې راواړوله او ویې وهل پې. او دا خیال ساته چې ان ربک لبالمرصاد، یقینا ستا رب دی په ځای د انتظار کې. الله رب العزت په ځای د انتظار کې دی مخلوق ته ناست دی. مرصاد دې ته وایي
چې ته د لارې په غاړه کې یو کمینګاه سازه کې پناه او ته پکې ناست دی او په دې لارې باندې څوک ځي او څوک راځي او ته هر سړی په نظر کې ساتي چې دا څنګه لاړ دا څنګه راغی چې هغه څه حرکات کوي دا ټول ځان سره لیکي او بیا د هغې معلوماتو مطابق خلکو سره معامله کوي الله رب العزت دقسې دې مخلوق ته په ځای د انتظار او د کتو کې دی او هر سړي ته ګوري او هر زنانه ته ګوري او هر بدماش او نیک ته ګوري چې دی څه کوي او دا ځان سه الله درج کوي او بیا به قیامت کې د هغه خپلو معلوماتو په انداز باندې الله د هر مخلوق سره به فیصله کوي دا دې ځای ترجمه ده ان ربک لبالمرصاد یقینا پروردگار ستا دی په ځای د انتظار کې مخلوق ته د خلکو څه خیال دا دی چې د کوم سړي څه خوښه یې هغه کوي او دا د چا خیال دی چې ولې رب ماته نه ګوري زه د رب په نظر کې نه یم زه د رب د فرشتو په نظر کې نه یم ما سره کرام الکاتبین نه دي زما هره خبر او زما هر کار هغه لیکي لګیا دي او دا به ما پسې روزي او ما سره به د حساب کتاب کېږي الله دې زموږ او ستاسو دا سوچ برابر کړي واخر دعوانا ان الحمدلله دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کړي یا الله دې سره موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي الله کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي سملار ورته وښایي که بدقسمت ای تباهي کړي یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي یا الله زموږ مشران کشران زنانه نارینه چې څونه مړه دي خدای ټولو بخي څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامل عاجله ورکړي د دنیا په مختلفو حصو کې چې مسلمانانو ته کم تکلیف دی او کومه صلیبیان یهودیان هندوان او دهریان هغې ته تکلیفونه ورکوي خدایا دغه مسلمانانو په خپل غیبي امداد باندې دې ظالمانو د ظلم نه خلاص کړي او دې ظالمانو ته الله سنګینې سزاګانې او ذلت وله ورکړي دا مالونه او دولتونه او دا حکومتونه یې ختم کړي خپل قهر و غضب سره مخامخ کړي خدای د عاد او د سمود او د فرعون په شان دی په خپله کروړه باندې ووهې او خپل عذاب پې دقسې راولي لکه څنګه چې په دوی راوستی او د مسلمانانو د جان و مال حفاظت وکړي خدای دې ظالمانو نه د فحاشانو د ظالمانو منافقانو نه موږ خلاص کړي یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي جامعه تعلیم الاسلام مندني آباده کې دا کم کار شروع دی دعا وکړئ چې الله دا سر ته ورسوي ډېر انتهایي غربت دی او ډېره موږ غریبي ده او دا ډېر لوی ګران کار دی د لکونو روپو باندې دا نه کېږي دعا وکړئ چې الله دا خیر سره سر ته ورسوي او دا مدرسه ټوله الله تعالی آباده کړي او د دې طالبان خدای عالمان حق پرست عالمان ساز کي تنه او د دین داعیان تنه ساز کي او الله رب العزت دې کې چې کم کمی دی په هر لحاظ سره کمی دی د غیب خزانو نه پوره کړي الله دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځي دې په وجه موږ نه راضي شي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه